نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزتمندو مسلمانانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدی احادیث مبارکه کې فرمایل چې ای زما امتیانو مسلمانانو، زه په تاسو باندې د ورکوټي شرک نه یریږم. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ الله رسول د ورکوټي شرک دا سیز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الریا، چې ورکوټي شرک دا ریا ده، تکبر دی، ځان خودنه ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله رب ذوالجلال و ورځ د قیامت باندې کله چې د انسانانو هغه ته دغه د عملونو بدله ورکړی کیږي، نو دغه خلق چې کم ریا کوي په دنیا کې، الله رب ذوالجلال به هغه خلقو ته ارشاد فرمایي چې تاسو لاړ شئ د خپل عملونو جزا او بدله هغه د هغه خلقو نه واخلئ کومو ته چې ځان په دنیا کې ښودو. د دې وجې نه پکار دا ده چې مونږ کم یو نیک عمل کوو چې خالص د الله د رضا لپاره یې کوو، ځان ښودنه دکلاوه وغیره پکې نه. دې باره کې مشهور تابعي شفیع الاصبحي رحمه الله هغې د هغې یوه مشهوره واقعه را نقل کړې شوې ده. شفیع الاصبحي رحمه الله فرمایي وایي زه مدینې منورې ته راغلم، ما وکتل په مدینه منوره کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د روضې سره ګڼه سازه شوې وه، خلک را جمع شوي وو. وایي ما وویل چې دا څه مسله ده؟ نو راغلم چې کله مې تپوس وکړو د خلکو نه چې دا څوک دی، دا خلک ورته ولې را جمع شوي دي؟ نو وایي کسانو ملګري وویل چې دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام یو قدردان صحابي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی، او خلق ته غیر چاپیره را جمع شوي دي. وایي زه م ورغلم، دعا سلام مې ورسره وشو. بیا ته ما یوه پوښتنه وکړه، ورته مې ویې چې ای د نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ، ما ته داسې یو حدیث دا بیان کړه چې تا د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه اورېدلی، تا دغه محفوظ کړی، تا پې ځان پوهه کړی. د دې خبرې سره ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ما ته ویې افعل، خامخا به زه تا ته بیانوم، دا کار به کومه، دا کم مسله چې تا زما نه پوښتنه وکړه دې باره کې به زه تا ته اوس حدیث ویم. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عقلته وعلمته. هغه حدیث چې کوم ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه هغه باندې مې ځان پوهه کړی دی او ما محفوظ کړی دی، دغه حدیث به زه تا ته اوس ویمه. خو د دې خبرې سره ابو هریره رضی الله تعالی عنہ بېهوشه شو. کله چې په هوش کې راغلو، کسان دي نور مکملګري دي غیر چاپیره ته ګیرار چیلې ده. وایي کله چې بیا په هوش کې راغلو نو ما ورته وویل چې ما ستاسو نه د یوې حدیث په باره کې تپوس وکړو، تاسو باندې بېهوشي راغله. نو بیا یې وفرمایل چې افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره. زه به درته داسې حدیث اوس بیانومه چې ما نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې کور کې ما ته نبی علیه الصلوۃ والسلام ویلی دی، زما او د نبی علیه السلام نه علاوه بل څوک نه. بیا پې وایي بېهوشي راغله، تر دې چې په درېم کرتې باندې کله په هوش کې راغلو، وایي بیا ورته ما یاد دهاني وکړه
وی بیا وی چې افعل لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زبتا تخامخ اغه حدیث ویم کوم چې ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل فی هذا البيت، پدې کور کې ما معنا احد غیری وغیره، زما او د نبی علیہ السلام نه علاوه څوک نو. د سترګو نه اوخ روان دي، انتهایی خفه دی. دغه حدیث بیا هغه تلاوت کو، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اے ابو هريره، کله چې ورځ د قیامت شي ډیره سخته ورځ د الله رب الجلال دې مونږ ټول دغه قیامت د سختۍ نه وساتلی. نبی علیہ السلام او فرمایل کله چې ورځ د قیامت شي سخته وي، الله رب الجلال با د خلکو سره حساب کتاب کوي. درې کسان بداسي چې الله رب الجلال به د ټول انسانیت د حساب کتاب نه مخکې هغه ځان ته پیش کړي، د هغې پیشي به وشي. یو به په هغې کې قاري صاحب وي د قرآن ویونکی، دویم به مالدار سړی کوم باندې چې الله رب الجلال احسان کړی دی، الله ورته فراخ روزي ورکړې ده، او دریم به شهید راوستلی شي. الله رب الجلال پر دې دریو نه حساب کتاب واخلي. هر چې قاری صاحب دی، الله رب الجلال به دغه قاری ته وایي الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، ای زما بنده ما تا ته د هغه قرآن تعلیم نو درکړی کوم چې ما په خپل پیغمبر باندې نازل کړی و. دغه قاری د قرآن ویونکی هغه به د الله په دربار کې او په حضور کې هغه دغه خبره وکړي، بلا یا رب، یا الله ولې نو تا ما ته د قرآن تعلیم را کړی و، زه په قرآن پوه شوی وم. الله رب الجلال ورته وایي ښه په قرآن دې ځان پوه کو، د دغه حق دې ادا کړی و که نه، چاته دې ښودلی و که نه. دا ورته وایي او یا الله ما خو قرآن یاد کو، بیا مې خلکو ته وښود، بیا مې پې عمل وکړو. الله رب الجلال ورته ارشاد وفرمایي کذبته، تا دروغ وی، بل اردت ان یقال ان فلانا قارئ، بلکې تا د دې دپاره دا قرآن په دنیا کې وایو چې تا ته خلک یو ښه قاري صاحب وایي، فقط قیله تا ته قاری صاحب ویلی شوی دی، او دلته ستا دپاره زما سره هیڅ نشته دی. مالداره به راوستلی شي. نبی علیه السلام وفرمایل الله به د مالداره سړي نه تپوس وکړي الم اوسع علیک، ای زما بنده ما په تا باندې فراخي نه و راوستلی، حتی لم ادعک تحتاج الی احد، تر دې چې ته ما چاته محتاج کړی نه وي. دغه مالداره به ورته وایي بلا یا رب، یا الله د دې خبرې ګوایي کوم واقعي چې تا ما باندې ډېر احسان کړی و، زه دې مالداره پیدا کړی وم، ما ته دې ډېره پراخه روزي را کړې وه. الله رب الجلال به ورته ارشاد وفرمایي فماذا علمت فیما آتیتک، ای زما بنده ما چې تا له کوم مال درکړی و په هغې کې تا څومره عمل دې کړی و، چا ته دې ورکړي و که نه. دا ورته وایي او الله ما د فلانکي غریب مرسته کړې وه، د دغه مال نه مې په جومات کې هغه تعاون کړی و، د جومات د مدرسې سره مې تعاون کړی و، د علماو طلباو سره مې تعاون کړی و. الله رب الجلال ورته ارشاد وفرمایي کذبته، دروغ دې ویې، بل اردت ان یقال فلان جواد فقط قیله، بس تا د دې دپاره دا کار کوو چې ما ته خلک سخي سړی ووایي تا ته ویلی شوی په دنیا کې. نبی علیه السلام وفرمایل دریم چې شهید دی الله رب الجلال به یې تپوس وکړي فی ماذا قتل، شهیده په کومه خبره کې شهید شوی، د څه د وجې نه ته قتل کړی شوی. دا ورته وایي یا الله ما تور او ټوپک راغستی و، ستا د دشمن خلاف جنګېدلی وم. الله رب الجلال به ورته وفرمایي کذبته، دروغ دې ویې، بل اردت ان یقال فلان جریء، تا د دې دپاره دا کار کړی و چې تا ته خلک یو بهادر سړی ووایي، یو زړور سړی ووایي، یو زورور سړی ووایي، تا ته فقط قیله دنیا کې ویلی شوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي شفی اصبحي بیا ما ته نبی علیه الصلاة والسلام یا ابا هریره اولئک الثلاثه، ای ابو هریره دا هغه درې خلق دي اول خلق الله تسعر بهم النار یوم القیامه، چې الله رب الجلال با اول په دغه درې خلقو باندې د جهنم اور ګرم.
انتهایی د افسوس مقام دی. ځکه چې یو سړی دی هغه نیک عمل وکړي او بیا هم د نیک عمل سره جهنم ته ځي او د الله رب ذوالجلال مخکې ته لا جوابدeh کیږي. د دې وجې نه شفیع اصبحي وایي زه مخکې چې لاړمه معاویه رضی الله تعالی عنه راسره میلاو شو. هغه ته مې وویل چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه راته داسې حدیث وویل. نو وایي هغه هم ډېر زیات خفه شو، د سترګې نه اوښکې روانې شوې. ویې فرمایل قد فعل بهؤلاء الثلاثه چې د دې دریو خلکو سره داسې کار وشي فکیف بمن بقي من الناس، نو د نورو انسانانو حساب کتاب بلا څنګه. او بیا د قرآن هغه آیت تلاوت کو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفي الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. الله فرمایي کوم خلک چې دنیا غواړي، د دنیا زینت غواړي، الله رب ذوالجلال فرمایي موږ به ورله دنیا ورکو، هېڅ کمی به ورسره ونه کړی شي. اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار، مګر د دغې خلقو دپاره به بیا په آخرت کې هېڅ حصه نه وي غوربی. د دې وجې نه چې موږ کوم عملونه هم کوو، که لمونځ کوو، که زکات ورکوو، که حج کوو، که روژه نیسو، چې خالص د الله رب ذوالجلال د رضا لپاره وي، دیکلاور یا وغیره پکې نه وي. الله رب ذوالجلال دې په دې خبرو باندې ټولو مسلمانانو ته عمل کول آسان کړي. وما علینا الا البلاغ.